نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما پاکستانی جیالی دوستو، هم سفر، هم نوا، هم مشن رونو، زمون یو ډیر درون او خوږ دوست حضرت مولانا و مولوی پیر حیدر علی شاه صاحب حفظه الله تعالی سره د ډیر وخت نه زمون دعا سلام دی او اکثر تګ راتګ هم کیږي دوی څخه. نو دا دا چې نن په لاره باندې روان وو، نو ما د دوی ملاقات به وشي، د مدرسې ویزټ به وشي، دوی سره به یو څو خبرې اترې وکړو. او د دوی مدرسه دوی ماشاءالله ډیر یو پرفضا او پرسکونه ماحول کې مدرسه ده. الله پاک دې داسې د دین خدمت هر چانه واخلي سمیت زمونږ نه، او مزید دی الله پاک د دوی مدرسې له ترقی او استحکام نصیب کړي. او تاسو حضراتو ته هم گزارش دی که خپل طلبا طالب علم داخلول غواړي، نو د کال په شروع کې د دوی په مدرسه کې داخلي ملاویږي، دی وخت کې داخلي بندې دي، نو تاسو ضرور چې دوی سره رابطه کولی شئ او خپل طلبا دلته داخلولی شئ. نو مزید جی پیر صاحب سره به یو څو خبرې وکړو. پیر صاحب ستاسو تعارف څه دی؟ خپل تعارف وکړئ. زما نوم خو پیر حیدر علي شاه دی. یو مونږ دغه دی واګوړی سره یو غر کې دی شبوره د 2021 کې کوم د مدرسه تدریس القرآن په نوم باندې مدرسه شروع کړو. الحمدلله اوس پورې نظام چلیږي دي کې 3 کلاس دي جی 3 کلاس او الحمدلله. او ثانیه پورې یو کلاس کې تقریبا څومره تعداد دی؟ تقریبا 14 کسان یو کلاس 14 کسان ماشاءالله. او ثانیه پورې موږ کتابونه ثانیه یعنی اوله ثانیه 2 درجه کتابونه هم ماشاءالله. الله پاک دې مزید ترقی نصیب کړي. او تاسو چې علم او فراغت کوم ځای نه شوی دی، علم چېرته حاصل کړی دی؟ دلته زمونږ د ضلع بډګرام کې چې کومه مدرسه ده جی مدرسه کوثر القرآن جی هغې نه 2016 کې فراغت شوی 2016 او پیری مریدي هم کوئ چې تاسو دم درود هم کوئ؟ دغه شی خو نه راځي. دا خو پیر ذوالفقار صاحب الله دې هغه مغفرت نصیب کړي. امین. د هغه مریدۍ کې موږ اوسه پورې یو الله تعالی مرګ پر وساتي. امین. صرف هغه مریدۍ هدف پورې ده. جی او ستاسو په استادانو کې کوم اوچت شخصیات وي؟ یو پیر ذوالفقار صاحب تاسو یاد کړئ. هغه زموږ اصلاحي هغه مربي جی استادانو کې زموږ ټولو کې جانب پیچاري شخصیت چې دی هغه استاد الحدیث مولانا فرید الدین صاحب او مولانا شاکر صاحب اوچت علما دي ماشاءالله په ضلع بټګرام کې دوی ډېر اوچت د دین خدمت کوي. الله پاک دې زموږ په سر باندې قائم او دائم ساتي راسي هستیان. او نور جی مدرسې د دې مدرسې نوم څه دی او زه څه نوم دی؟ مدرسې نوم دی مدرسه تدریس القرآن او پته ده مدرسه تدریس القرآن سورې پل پاوړه بډګرام. مدرسه تدریس القرآن سوری پل بټګرام پاوړه بډګرام. جی نور جی طلباء د پاره ماشاءالله بهترین کانا پینا رهایش هر څه صحیح دي کنه، خو زبردست دي ماشاءالله. ما یو څو خبرې و پیر صاحب سره وکړو. پیر صاحب سره ډېره ښه ناستې وشو او ډېره ښه تفصیلي خبرې وشوي. او انشاءالله چې بیا به پیر صاحب څخه چکر لګو او تاسو هم دوی نه استفاده حاصلولی شئ، چکر لګولی شئ. ضرور د مدرسې ویزټ وکړئ او په دعاګانو کې مونږ یاد ساتئ. نور جي پیر صاحب څه پیغام وي ستاسو طرف نه؟ کشر ټول ته څه پیغام وي؟ نور حضرات ته څه پیغام وي تاسو ویلی شئ؟ دغه دی چې الله رب العزت بحیثیت مسلمان قرآن خدمت لپاره قبول کړي. آمین. څوک به پړی کوي، څوک به سره مینه محبت کوي، څوک به مالي تاوان کوي، دا ټول د قرآن په مینې محبت کې راځي. هر سړی دی الله رب العزت قرآن خدمت لپاره قبول کړي. آمین آمین. والله دې موږ ټولو ته عشق قرآن نصیب کړي او زموږ حضرت پیر ذوالفقار صاحب الله دې مغفرت نصیب کړي. الله موږ
आशिक कुरान की, दाई कुरान की, नाशिर कुरान की हाफिज़। आमीन आमीन सुम्म आमीन। और दुनियावी हजरात ته دا गुजारिश ته چې داسې مدرسو سره داسې مساجدو سره داسې مراکزو سره مرسته پکار ده او هیلپ پکار دی. نو الله پاک زمونږ د ټولو په مال جان عزت ابرو کې الله پاک یعنی مزید ترقی نصیب کړي. دعا وکړئ چې تاسو دعا وکړئ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. برائے کریم میں اللہ زمون دا ناستا درباش قبول و منظور کی. جدید برکت سے اللہ زمون صغیرہ و کفر گناہ معاف کی. کریم اللہ عشق قرآن صلی یا اللہ قرآن محبت کی اللہ ہمیشہ رفعنا شمشن یا اللہ برکت و قائم و دائم ساتھی. صبر کسان تناس رسول یا اللہ شہید سلطان صبر حاجت پورے دنیا کی دی اخبر غیب خساروں نے پورا کی. دی قاری سے بنا خدا جزائے خیر ورکی. مدرسی صبر خلق مدارس سره خانقاهان او مراکز سره مینه محبت کې ټول جن کې الله برکت واچي. خصوصا یا الله مدرسه تدریس القرآن دې ضرورت او د نورو مدارس یا الله ټول مدارس ضرورت خپل ځای خزانه پورا کی. نتیجه امتحان میں هغه د پر خصوص دعا او الله رب دې ټول په خونه مر کې پاس کی. د مجاهد چې پرچی هغه ورته دي کې پاک دې خدای ټول خونه مر سره پاس کی. الله مونږ ټول خپل قرآن خدمت لپاره قبول کی. صلی الله علیه و سلم.